بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. دے حدیث کے مخکنی حدیث پشان مضمون دے چې د قبر خوا کې یا د قبر د پاسه وا جماعت نشي جوړولی او د قبر نه هم سجدګاه نه جوړیږي. ټول محدثین دا حدیثونه د درې واړو مسلو ته شاملوي چې قبر ته هم سجده نشي کولی، د قبر د پاسه هم څه شی نه وي، او دارنګې د قبر خوا کې هم جماعت نه وي، د قبر د وجې به جماعت نه جوړیږي. او د تاریخ مونږ پرون ښودلی و چې شرک خور شوی د قبرونو سره د سیوا د مینې د وجې و. کله چې یو بني آدم د یو قبر د کچ نه سیوا احترام شروع کی نا سړی شرک کې مبتلا کیږي. تاریخ مونږ ویلی و عبدالله ابن عباس فرمایي چې دا بوتان ود سوا یغوس یعوق نصر دا پنځه بوتان دي غټ غټ. قرآن مجید د دې ذکر کړی دی چې دا څنګه جوړ شو دا بوتان. عبداللہ ابن عباس فرمائی صحیح بخاری کے حدیث راضی چدا نیکان بندگانو ود سوا یغوس یعوق نصر نیکان بندگانو او فطری طور د نیک بنده سرا د خلق مینی اچاله سو ورکی نه، لیکن دا د فطرت یو داعیه دا چې یو سړی نیککاری بدی نه کوي نو د خلقو سره محبت دی چې کله مړه شو نو خلق بعد دی د قبرونو خوا کې کېناستل. هغه ناسته د یو منټ دو منټو دپاره نه وه، بلکې بس ناست به سهار به رالل مازدیګر ماښام پورې به ناستو. دا د کچ نه سیوا مې نه شو، اوس جایز نه وه. دې ته غلو وایي، یو شی د خپل حد نه بره کول دا ګناه دی، او د خپل حد نه ښکته کول هم ګناه دی. الله د هر چیز دپاره یو لیمټ ایښی چې دومره پورې عزت وکړئ. د قبر احترام شته، د قبر عزت شته، هغه ته دعا کول شته دی، د هغه ذکر خیر شته دی. او که د هغه قبر نړېدلی را نړېدلی نو هغه د پخولو نه بغیر د په هغې خاوره مه وراچولی شي. دغه د شریعت حد دی. اوس که یو سړی دې سره کېناسته شروع کی، بیا زموږ زمانه کې خو پې خلک پیسې هم ګټي که نه، د انکم ذریعه ده، نو دا ګناه دی. د دغه ځای نه شیطان فایده اخلي. بیا شیطان چې وکتل چې دې خلقو دې سره مینه ده نو ورته ویې چې تاسو څه کوئ؟ دلته کې بادي باراني ګرمۍ او دې قبرونو سره ناست یې، ستاسو خوښه نه چې تصویر یې دله جوړ کړم. تصویر بنیاد دغه ځای نه جوړ شوی دی. شیطان خو شیطانی شکل کې نه راځي سړي لږه، خو د نیک سړي شکل کې راځي د دې دپاره چې خلک په هغه اعتماد وکړي. که شیطان ستا په خیال په خپل شکل کې ښکاره شي نو ته به یې ومنې بیا. دا زمونږ خلک چې شیطان دوکه کې راځي دا په دې وجه راځي. دلته یو شیطان شته دی که نه، هغه سړو ته ویلي چې تاسو قبر کې لږ لږ پخوئ نو خیر ده. دا شیاطین شته دی، د انساني شکل کې شیطانان یې. قبر پخول مونږ پرون ویلی دي په 4 مذهبه کې حرام ده. دا ځان ته مولیان وي بې غیرته. صفا وایه دا حرام کار ده، بس تا ته به څه ووایي؟ تا لاړه نه درکوي، ووټ به دې غواړي. دا ووټونو والے چې کوي دا غریبانان حق نشي ویلی.
دا خلکو ته محتاج دا ګناه دی قبر پخول یا داسې څه شی کول چې هغې ته چونه لګول ته وایي دا ګناه دی شریعت کې د دې ګنجایش نشته هغه شریعت کوم چې د الله او د رسول دی یو د شیطان شریعت ته نه خو هر ځای شته دی هر څه شته څوک چې څه کوي کوي وکړي تصویرونه جوړ شو نو خلکو تصویرونه به کور کې ایښي وو هغه به یې روښکل وقتاً فوقتاً هغې ته به مینه به یې خپله په هغې ماتوله وخت تیریږي سل کاله 200 کاله تیر شو وروستو خلکو ته پته نه وه چې دا څه دا تصویرونه د شیطان د هغې په زړه کې دا شبهات واچول چې ستاسو د مشرانو دا دومره جیداد او دا عزتونه او دا یو څه او دا بل څه په دې وجه و چې هغې به د دې عبادت کوه سر به یې ورته ښکته کړو سجدې به یې ورته لګولې د دې د نوم نظر نیاز منښتې به یې کولې د دې د دې شکل نه د بت نه بغیر چاپېر تاوېدل په دې طریقه باندې بت پرستي شروع شو تاریخ د دې دغه دی د دې وجه نه اسلام هغه شی نه خوښوي چې هغه د شرک یا د بت پرستۍ دپاره څه سوړه پیدا کوي څه ګنجایش پیدا کوي قرآن چې چا ویلی دی نهی ته دا معلومه ده چې ملائکو آدم علیه السلام ته سر ښکته کړی و سجده یې ورته کړې وه احتراما سر ښکته کړو یوسف علیه السلام ته هم رونو سجده کړې وه دا په ځمکه سجده لګول نه و دا دروغ وایي خلک چې آدم ته ملایکو سجده کړې وه سجده نه وه سر ښکته کول قرآن چې کوم سجدو ویلی دی د هغې معنا سرونه ښکته کوي په احترام دا مخکنو دینونو کې جایز وه احتراما سر ښکته کول مخکې جایز و لیکن د دې نه هم شرک پیدا کېدی شو د دې وجې نه زمونږ په دین کې دا حرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي د هغه نه تپوس کوي چې کله یو مسلمان بل مسلمان سره مخامخ شي نو معانقه به ورسره کوي موږ چې ورته سینه ملاول وایو نافرمایل که ډېره موده پسې نو ټیک ده دا نه چې ته 15 وخت یو بل سره ملاوېږي سینه ملاوی خو چې ته میاشت پس 2 میاشتې پس سړی ملو شي نو د ټیک ده نو بیا تپوس کوي اینحنی له انحنا ټیټېدو ته وایي منحني کوږ خط ته وایي اینحنی له سر به ورته د احترام د وجې ښکته کوي قال لا هغه فرمایل نه دین زمونږ دغه دی نن به راشي علما دي خلک ورته ټیټېږي هغې چاته نه وایي چې مه کوه علم نه دی مقصد یوازې علم سره عمل بنیادي خبره څومره علما به تاسو لیدي څومره بوډاګان مشایخ خلک هغې ته بلکل سر داسې کي او هېڅ څوک ما نه یې لیدلي چې هغه چاته ویلي چې دا کار مه کوه حاله د رسول الله وسلم حکم دی کله کله د انسان نه شیطان جوړ شي دی په دې خوشحالېږي چې خلک دې ما ته ټیټ او نیغ کېږي دا شیطانی حرکت د دې وجې نه دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د خبرې یا زما د خولې دین ونه د بل چا د خولې دین به هم نه د دې جنجټ نه روځئ دین هغه کوم چې د رسول الله رسول ویلي اسلام کې دا څیزونه شته نه قبر پخول نه قبر باندې ګنبد جوړول د اسلام کې نشته دا سوال جواب ما پرون کړو تاسو ته چې خلک دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر د پاسه هم داسې دی خو د هغې وجه دا وه چې هغه وفات شوی د عایشه رضی الله عنها هم دکه کمره کې و او حدیث کې راځي چې پیغمبر کم ځای مړ شي نو هلته به ښخولی شي په دې وجه باندې د هغه په قبر آبادي وه او بیا دا آبادي دا کومه چې ښکاري دا خو نه صحابه وکړې ده نه تابعین وکړې ده نه تبه تابعین وکړې ده دا خو ډېر رستو سونه کال رستو چا کړې ده نو د بل چا د عمل نه څنګه دلیل جوړېږي
یو لوی عالم و هغه نه چا تپوس وکړو چې دې تاسو وایئ چې دا نړول ضروري دي نو دا دې سره به څه کوئ؟ هغه وی هغې سړي ګستاخي کړې ده چې هغه د رسول الله وسلم د قبر د پاسه ختلی دی. دا چې هغه جوړوله څنګه به یې جوړوله؟ خو ګمبد دی که ګمبد لنټر نه بغیر کېږي. ستا ذهن کې څه ګنجایش دی؟ څه طریقه دی چې کله سړی لنټر لري کې نه ګن چېرته ځي؟ خلک هسې اعتراضونه کوي، دې ګستاخۍ ته نه ګوري چې دا کار چا کړو، دا هغه څنګه کړی او آیا شریعت هغله دا اجازت ورکوي چې ته نبي کریم وسلم د قبر د پاسه هلته داسې چنایي کوه، داسې ګرځه؟ دا ګستاخي نه ده؟ دې ته خلک سوچ نه کوي، بس اعتراض به کوي چې جي هلته چې دا چل دی، هلته چې دی و مې غلط کړی. نو بیا د هغه نه تپوس وکړو چې اوس به یې نړوی نه؟ هغه یې نه شي نړولی. دا ملبه به چېرته ځي؟ که د یو سړی دا ماتوي نو دا ګن به چېرته ځي؟ هم د هغې په قبر مبارک به غورځېږي که نه؟ نو ستا ایمان د دې اجازت ورکوي؟ دا خلکو ته سوالات ښیي تش پوهېږي نه. د دې جوړول هم ګناه و چې اوس یې څوک روانوي نه به هم ګناه کوي. ځکه چې داسې څه شی نشته دی چا سره چې د جومات د بې حرمتۍ نه بغیر او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قبر د بې حرمتۍ نه بغیر دا لري کړي. دا باید سوالات راشي داسې. په دې حدیث کې سید عائشہ موږ ته دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فی مرضه الذي مات فیه. ګوره زموږ خلک چې کله د مرګ په وخت کې د مرګ نه لږ غوندې مخکې کومې خبرې وکړي نو د هغه پسماندګان د هغې د پوره کولو کوشش کوي. ولې وي دا د هغه وصیت دی، داسې ده که نه؟ لیکن مونږ د خپل نبي وصیت نه پوره کوو. زمونږ کمال دا چې دعوې خو مونږ ډېرې کوو چې مونږ عاشقان رسول یو، زمونږ مینه د خپل پیغمبر سره، خو چې هغه څه وایي خوا کې نه ورتېرېږو. یو وایي کې دا خبره یې کړې ده کومه چې اوس وایو، یو خبره پکې دا کړې ده چې د الله وینځې مه وهئ، ښځې مه وهئ. استوصوا بالنساء خیرا، زه وصیت کوم تاسو ته د ښځو په باره کې د خیر، ښځې به نه وهئ. پښتانه او خاص کر دا زاړه پښتانه چې دي دا مشران دي وګورئ چې دوی په لومبۍ شپه ښځې سره څه چل کوو. ډېر خلک د نران ځان ته وي بریتونه یې وینې سازي ښځه به ټکوي. ته باروزه څوک سړی ووهه. د ښځې وهل په هغه صورت کې جایز دي چې د خاوند نافرماني کوي. نو څنګه به یې وایي هغه تا ته نه پرېږدي. قرآن فرمایلی دي چې که تاسو د ښځو د کږلیچ نه یریږئ چې دې کې څه بد اخلاقي ده، څه جرم پکې داسې دی چې د هغې اصلاح ضروري ده، نو هغې ته اول کښېنه وه پویه که چې دا کار د ګناه دی او دا زما د مرضۍ خلاف ده. که په دې پوه شوه نو ټیک ده، که پوه نه شوه نو دویم قدم بیا دا دی چې د هغې نه بستره جدا که، هغې ته نږدې کېږه مه. دا نه وایي چې خبرې اترې ورسره مه کوه، جنسي تعلق ورسره مه ساته. ښځه هر څه برداشت کوي لیکن دا نه برداشت کوي. ممکن دا په دې د هغې اصلاح وشي. که نه شوه نو آخر کې وضربوهن، آخر کې فرمایي دا ووهئ. تاسو ټول مسلمانان یا په قرآن ستاسو ایمان دی، په دې عمل کړی چېرته ښځه م پوهه کړی چېرته بس تشي ګزار درځي. سړی چې د قرآن نه واقف نه وي که نه د مسلمانۍ دعوې خو ډېرې کوي لیکن نور صفر یې. مسلماني هغه شی دی چې الله په خپل کتاب کې لیکلی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې لیکلی ده. زمونږ عمل کې مسلماني نشته. داسې شي مسلماني دی چې ته ښځه وایې. دا هغه وصیت دی، دی وصیت باندې د پوره کېدو کوشش وکړه. که مخکې هم دا غلطۍ کړي الله نه معافي غواړئ. ظلم مو کړی دی، زیاتی هم کړی دی.
چې وهې نو څنګه به وهې څوک ویل لاس مات کړي څوک ویل خپه ماته کړي لکه ته ځناور یې د دین کتابونو کې لیکلي دي چې سوک سپېړه به وچلوي په لوړ به نه وي نه به په کندا وي چاړه چاقو دا ونه استعمالوي سوک سپېړو کا مطلب خدا غي اصلاح ده کرتے هم لګای بلکول خو زیات ګناه ده خو ګناه کبیره ده یوې دغه وصیت کړو دویم وصیت ادا کړو د وصیت سره چې ستاسو کوم ما تحت نه هغې سره ښه روزګار کوي ما تحت سره ښه روزګار کوي ستا دیکان دی ستا باغوان دی ستا مزدور دی ستا کشران دي هغې سره تعلق ښه ساته د هغې د ضرورتونو د پوره کولو کوشش کوه او یو وصیت ادا کړو غلامانو باره کې بالخصوص وصیت او دا خبره خو دومره کوله چې سهار به انشاءالله تاسو د حدیث کې ووایې د نور طرقو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیف کې دا خبره کوله فرمایلی لعن الله اليهود والنصارى دا الله لعنت ته لعنت څه ته وایي د رحمت نه لري والد دا الله د رحمت نه لري دي یهود او نصارا ولې اتخذوا قبور انبیائهم مساجد هغې د خپلو پیغمبرانو قبرونو نه مساجد جوړ کړو سجدې به یې لګولې هلته که یو سړی د نبي قبر ته هم سجده ولګوي نو دی کفر کوي خلک به څه وایي دا چې د مینې نه سجده کړې ده نو دې ته خو شرک وایي په دې وجه چې مینه به ولی الله سره کوي د چا زړه کې چې د ولی مینه نه وي نه مسلمان نه دی لیکن دا مینه به د خدایتوب خو نه وي که نه دا ورته د خدایتوب مینه ورکوي چې تا ورته سر ښکته کو دا مینه نه ده دا خو تا د الله حق غله ورکړه تا دې غلو وکړه مینه دې د کچ نه سیوا کړه ستا په خیال شرک د نفرت د وجې راځي که د مینې د وجې راځي موږ چې اوس کوم دومره لوی تاریخ بیان کړه نوح علیه السلام د زمانې هغې د مینې د وجې بت پرستي و که نه د نفرت د وجې دا خبرې مه کوئ خلکو ته د هر څیز یو لیمټ وي مینه وکړه ولی الله سره پیغمبر سره محبت وکړه ایمان دی لیکن هغه محبت به هغه نه کوم چې الله سره کولی شي دی په د الله محبت ورکړي والله دا شرک ته جوړ شي د ملک یو مذهبي ډله دا غریبان په دې کې گرفتار دي چې موږ خو مینه کوو دا یو استاد محترم و هغه په دې دپاره لطیفه ویله هغه وی چې یو هلک لګېدلی و خپلې ښځې ته یې ویلي و چې ته په ما طلاق یې طلاق یې طلاق طالب استاد راغلی هغه نه یې تپوس کړی ورته ستا ښځه طلاقه ده پته حقیقتا هم طلاقه ده طالب استاد ته هغه ویلی دي چې ما ورته د مینې نه ویلي و داسې هغه ویل ټیک ده ته د مینې طلاقي که دا د مینې مشرکان دي ستا څه خیال دی چې ته په مینه کې شرک کوې ته مشرک کېږې نه دا غلطه خبره د مینې د وجې چې یو سړی شرک کوي نو دا مشرک دی شرک ته به نه رسو خبره محبت به کوو اولیاء کرامو سره محبت به کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې کې انکار نشته لیکن د الله د الوهیت محبت به نه کوو رامدد شوه ورته نه وایو د هغه د نوم نظر نیاز منښتې به نه کوو د هغه د قبر نه به طواف نه کوو هغه ته به سجده نه لګوو عالم په غیب به نه ګڼو ولې دا د الله کارونه دي دا د الله حق دی د الله حق به هغه له نه ورکړو لعنت د الله ویلی شي د رحمت نه لري والد دا ولې اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا دی دغه چل کړو د خپلو انبیاو د قبرونو نه سجدګاه جوړ کړو په دې یو سوال راځي تاسو په ځان پوهیږئ مختصر سوال لیکو خلک یې کوي چې یهود خو ټیک ده هغې شرک کړی دی هغې ګڼ پیغمبرانو لیکن د نصارا خو یو پیغمبر دی عیسی علیه السلام هغه مړ نه دی ژوندی دی هغه هم مړ نه دی ژوندی دی نو عیسایانو څنګه د
قبرونو نه سجدګاه جوړ کړو. دا سوال قادیانان هم کوي، خدای علاقه کې چاته نه معلوم چې دې حدیث نو معلومیږي دا چې عیسی علیه السلام مړ دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی د خپلو پیغمبرانو قبرونو سجدګاه جوړ کړو. دا غویان دي، بې شمېره غویان دي په دې پاکستان کې. څه وایي بس مخکې پرون چې دا کوم حدیث ویلی و لږ هغه بیا وګوره چې فقال ان اولئک اذا کان فیهم الرجل الصالح فمات. دا نصارا دی، دا حبشي خبره وه. نصاراو به د نیکانو عبادت کو، نصاراو به د نیکانو عبادت کو، لکه وسوا یغوث یوق نصر، هغه نیکانو د هغې عبادت کړی شوی. دلته کې راوی اختصار نه کار اخیستی، کم حدیث کې چې اختصار نشته نه پای کې الفاظ داری چې اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجده، دی جوړ کړو د خپلو پیغمبران د خپلو انبیاو د قبرونو نه سجدګاه. دې تعلق یهودو سره دی، وصالحیهم او دې تعلق نصاراو سره. اچھا بل حدیث دې سره یو ځای کې نو سوال به ختم شي. او دویم جواب محدثین دا لیکي چې دا بدعت د سجدو دا یهودو شروع کړو او د هغې اتباع نصاراو کړې وه، یعنې د یهودو چې کوم پیغمبرانو د هغې قبرونو ته به سجدې نصاراو هم لګولې. دې چې کوم سوال پیش کړي اثر نه غلط دی. قالت نافرمائی ولولا ذالک لابرزوا قبره، کدا خطره نه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نه د سجدګاه جوړولو خطره نه وی، نو صحابه کرام با د هغه قبر ښکاره جوړ کړی. دا ولې پټ کړی؟ نن هم ډېر خلک دا ولې پټ د ښکاره پکار ده، ښکاره ولې پکار ده؟ لږ لړ شی د پیر بابا رحمه الله قبر لا چې هلته خلک څه چل کوي تا ته پته ولګي. زړومبي ړومبي دل طالب علمه کې تلو، یو سړی راغی تک تور غونده و په سار باندې دې باندې یو شړی څادر ورسره و کونټۍ ورسره هغه فرش لره وبوله. هغه بیزو یا ګډو ته چې څنګه اواز کي هغه شانتې اواز یې وکړو. نو ما سره خپل استاد محترم و رحمت الله تعالی علیه ما ته یې پوهېږې دی څه غواړي؟ نو مې نه ویدې ګډې بېدې غواړي، یعنې د بابا نه ګډې بېدې غواړي. او ډېر خلک یې به کاڼي راوړل دا جنګلې سره به یې تړل. هغې وخت کې هغه دا ویلي دي د کاڼي په شان سخت زوی یې غواړي. زمونږ خلک خو د قبرونو سره دا لبې کوي، د عام اولیاء کرامو قبرونو سره. داسې خلک هم مونږ لیدلی دی چې هغوی به چیخ چیخه خول. د چیخچي دا مطلب دی چې هغه لرګی چې هغه پورې څاروی یې تړلي وي، څاروي غواړي. او دا تبه مو به والا خو ډېر شی دي. موږ په ګجرات تللو دی بهي خان په غاړه باندې دغلته یو غټ قبر هغې بلا شی درب و چا به ترې وړل نه، هغې له یې بلا شی غوټې ورکړې. ما تپوس کوي دا د تبو ذموار ده. کم کم شی دی چې خلقو الله سره پرېښی دا ټول د الله کارونه دي. چې کله سړی اولیاو سره دا چل کوي د پیغمبر سره به چل کولی؟ دا د قوم مزاج دی. اکثریت د خلقو دغه شان دی، نرمه ګوشه لري چې خیر جي پیغمبر دی، پیغمبر د ذات الله نه ښکاري. چې د الله حق نبي له ورکوې نو ستا الله نه منې. دا فرق خو هغه کړی دی، دا فرق الله تعالی خپل کتاب کې ښودلی دی. پنجپیریان یې نه کوي دا پنجپیریانو دین دی یا د وابیانو دین دی، دا خو د الله د کتاب خبره ده. دا یوازې صحابه کرامو نو کړی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابه کرام حیران شو چې دی به کوم ځای ښخو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل دا تپوس ما کړی دی، ما ته فرمایلي و چې پیغمبر کوم ځای وفات شي هم هلته کې ښخولی شي. دا یوازې د صحابه عمل نه و، د هغې هم خواهش دغه و، هغې ته هم پته نه وه که نه. د هغې خواهش دا و کوم چې دې ځای کې لیکلی دی.
چې دا پټ وي دا قبر نو ښه وي. پرون ما ویلي ډېر پټ دی هغه، ډېر پټ دی، انساني لاس هغې ته نشي رسېدی. ډېر مخکې سه انګریزانو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بې حرمتۍ په خاطر د هغه د لاش مبارک د وباسلو کوشش کړو. هغې زمانه کې یو بادشاہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر نه غیر چاپیر کنده کنسته وه، دومره غټه کنده چې هغې تر اوبو رسولې وه، او بیا یې پای کې ویلې شوې اوسپنه سیسه اچولې ده. د دې دپاره چې که بالفرض څوک د یو طرف نه د سوري کولو کوشش کوي چې کامیاب نشي. دا مو وایه چې ګندې خلک نشته دی، لوی لوی خلک شته دی، هغه د خپل نبي عظمت پیژني او د هغې حفاظت دپاره کوششونه هم کوي. نورالدین زنګي نوم و د هغه، نورالدین زنګي. بیا عمر بن عبدالعزیز په دور کې د هغې نه غیر چاپېر هغه دیوال و، هغه دیوال د جومات د دیوالونو نه دنګ دی. هغه دیوال لا سره پرون ما ویلي وی کې دروازه نشته، کړکۍ پکې هم نشته. د قبر نه څوک نه خبرېږي، قبر نه هغه څوک خبرېږي صفایي کوونکي چې هغې بره لړ شي د ګمبد د پاسه چې کومه کړکۍ ده د هغه ځای نه هغې تماشه کولی شي. قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ څوک نشي لیدلی. د هغې نه غیر چاپېر هغې بیا جنګلت وکړې ده، دیوال نه هم جنګلت وکړه. دا جنګلې نه بار چې کوم دی نو بیا دیوال والا دی. نو بعضې خلک لړ شي صدران هغې ته هغې ور لرې کېږي نه، خلک وایي د روضې ورې ورته لرې کړه، روضه دې پلار نشي لیدی، قبر نه ویني څوک. دا خو ابار دروازې ورته ګلو شي، دلته چې راشي برید ته وایي چې دومره لوی سړی یم چې ما دپاره، دا ستا دپاره وی نه وه، دا د امت پاکستاني دپاره وه. ته صدرما یو هلته لاړ شي بیا دې پته ولګي. هغې احترام کوي د دې ملکونو، د پاکستان احترام کوي بالفرض. نو چې څوک لړ شي هلته کې هر څوک وزیر اعظم چې کا موجوده یې قبلي که صدر لړ شي نه هغې ورته اکوله وکړي. د خانه کعبې دروازه ورته هم کولاوی، خو په کم حیثیت؟ د قوم د نماینده په حیثیت. دا خلک مخکې هم تلودي دی چا کوله وکړو. خو زمونږ مرض دا دی چې مونږ هر ځای کې سیاسي فایده کیش کوو. مونږ وایو ډېر ښه سړی دی، ګور دلې دا چل کړه، هغه هغې د هر ملک لګوي. کوم اسلامي ملک نه چې خلک راځي لوی لوی، نو هغې د عزت او د احترام دپاره هغې دا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته ولې دفن شو؟ په دې وجه باندې دفن شو چې صحابه کرام چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرورده دي، هغې هم دا غوښتل چې شرک شروع نشي، د شرک به نوغې وباسو. دا نه چې یو سړی ما ته را مدد شوي زه په هغې باندې خوشحاله شم چې ما نه خدای جوړ کړی. چا نه به خدای نه جوړو، نه د ژوندي نه د مړ نه. په دې بنیاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک پټ جوړ کړی شو. او غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا، ځکه چې زه یېرېږم چې دا چېرته جومات جوړ نشي نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا کوله وه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. یا الله زما د قبر نه بوت مه جوړی چې خلک یې عبادت شروع کړي. یعنې د الله رسول الله نه غواړي د قبر عبادت به نه کوو. او د حدیث کې یو ما پرونی مضمون دی چې جومات د قبر د پاسه ګمبد جوړول، قبر پخول، د قبر د وجې جومات جوړول، د قبر نه سجدګاه جوړول، دا ټول ګناه دی، دا اسلام نه دی. مسلمانانو عمل کې شته دی، پکار دی چې مسلمانان دا شرک ځان نه وباسي، دا ګناه دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.